دې د پاسه نورې خبرې نه ځایږي او نه زه تاسو ته د دې د پاسه خبرې کوم خو زه یو دوه خبرې هغه خلکو ته کومه کوم چې زموږ د مومن لویې جرګې ته حیرانه دي چې دا تنظیم سازي ولې کیږي آیا دا مومن قوم اسلام آباد فتح کوي یا دا پنجاب فتح کوي دا د څه دپاره دا اتفاق کوي چې ځای په ځای یونټي سازیږي ځای په ځای په ښارونو کې یو مومندوال اتفاق راولي نو عرض دا دی چې زموږ مومن قوم پسمانده قوم دی د تعلیم نه محرومه قوم دی خپله خواري مزدوري کوي نه په حکومت کې بلتی لري نه واقفیت لري نه تعلیم شته نه د قانون نه خبر دي نو د هغې داسې کارونه راشي چې انساني حقوق د هغې پامال شي هغې د خپل حقوقو حفاظت نشي کولی د هغې غوښتنه نشي کولی نو زموږ دا اتفاق دې دپاره دی چې موږ کې داسې کسان چې هغه په تاڼه کې بلد دي هغه په تحصیل کې بلد دي هغه په دفترو کې بلد دي او هغه د خپل ورور عزیز هغه کار کوم هغه بنیادي حق لري هغه ولا په صحیح طریقه باندې هغه ځای کې وکړي او هغه کار انجام ته ورسېږي او هغه ته خپل بنیادي حقوق میلاو شي دا اتفاق صرف د دې دپاره دی نه نور دې کې وټونه شته نه الیکشن شته او نه د حکومت خلاف څه داسې مظاهرې دي خو صرف خپل حقوق په صحیح طریقه باندې هغه ځای نه هغه کم دفترو کې چې کار دی چې هغه زموږ ورور عزیز ته په اسانۍ باندې میلاو شي صرف د دې دپاره دی والسلام